بسم الله الرحمن الرحیم. په تشهود کې چې کوم کلمات مشتو سوی د دغه کلمات مفهوم مطلب هم په ذهن کې کښنوي. د معراج په شپه باندې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو تحفه ورکړی و او په دا شپه باندې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره یو مکالمه کړی و. بیا په یو وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې التحیات لله د مو ټول زبانی عبادت د تو د پوره دي، والصلوات او د مو ټول بدنی عبادت د تو د پوره دي، والطیبات او داسې د مو ټول مولی عبادت د تو د پوره دي. د دغه په بدله کې الله جل جلاله درې جوابونه ورکړل. ورته فرمایل چې السلام علیکا د تو زبانی عبادت په بدله کې د میش سلامتیا د تو د پوره ده، ورحمت الله او داسې تو بدنی عبادت په بدله کې د مو رحمت د تو د پوره دی، و برکات او د تو مولی عبادت په بدله کې د میش د طرف نه د برکات اتو د پوره دی. نو داسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې د الله تعالی په حضور کې درې شیونه پیش کړل او د یغه په بدله کې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درې شیونه ورکړل. په دغه کې ځنې خلک یو اصول کو د یغه جواب هم وروي. میش په پنځل منځینه نه د مخه پنځه اذانینه کې او په اذان کې میش دا غنه یی چې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله دا نو یی او ما یی د دغه نوې لواجه د عشق پیغمبر دی، ځکه چې د الله نبی د ډېر غټ دی او میش ډېر وړي کی کایو وړي کې کاس د الله نبی غټ سړی ته اوز ورکو نو دا بالکل خلاف ادب دی. نو میش د ادب ولوي د خلاف ادب چار کله نه کی. دغه مثال په اسون الفاظ کې زه تاسو بیانوم. ادا کایو کاس ولما مدرسه ته روشي او د یو استوز پښتنه وکړو چې دغه استوز سره د مو چار دو او هغه استوز بهر ته وتلی وي، ناظم تعلیمات شنکاوي رولاجي چې منډه کوي استوز بهر ته وتلی دی او د استوز روبله بیا استوز مخته روان دی، ژنکای چرته منډه پسې وایي منډه وایي د استوز سره یو کس ویلور دی، هغه کس چې ژنکای چرته منډه وایي استوز ته یې ویل چې ودره هغه ژنکای چرته منډه وایي کیدای شي د تو سره یې څه چار وي. کله چې استوز مخ سره وړی ورته وایي چې څه چار وه څه استو که تو و تشته منډه وایي ده ورته ویل چې دا سولمار غلی و مدرسه ته او ناظم تعلیمات وویل چې ته دای دروشي وړې. نو په دغه وخت کې استوز ورته وویل چې تو مو ته د لرې ځینې اوز ویله نه رکه چې مو ته د اوز ورکړی وای زه درېدلی وای د هغه ځینې در واپس شوی وای تو ته د منډې ضرورت څه و. ده ورته وویل چې د مو ضمیر کله دا نه برداشت کولی چې زه یوه استوز ته یا تو ته زه په خپل نومه باندې اوز در وکړم. وایي چې زه کله داسې د یوه استوز بې ادبي نشم کړلی چې زه یخ ته د لرې ځینې اوز ورکړم چې پلونکی سړی تویدوي. نو د دغې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېر لرې دی او یوه لرې سړي ته یوه ستر سړي ته د لرې ځینې اوز ورکړله دا بالکل د ادب خلاف دی. نو میش نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د لرې نه اوز نه ورکوي. هغه د الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله دغه مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام میش ته ډېر نږدې دی، میش په یغ باندې سلام ویي لکه یو مخاطب دی پوره د جمله استعمالیږي. حقیقت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا په هر ځای کې موجود نه دی بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا په روضه مبارکه کې دننه موجود دی. میش دا ویایي چې که چېرته یو سړی حج ته لوړ شي عمره ته لوړ شي بیا په روضه مبارکه باندې د پوسه داسې ویلی شي او که چېرته دی په بل ملک وي یا د یغ ځینه لرې وي په یغ صورت کې داسې نشي ویلی. نو میش الله تعالی د پوره ځکه دا ویایي چې یا الله ځکه چې الله تعالی خپل فرمایي نحن اقرب الیه من حبل الورید یا چې زه په شهرک نه هم تاسو ته در نږدې یم. نو چې یو سړی در نږدې وي یخ ته د مخاطب صیغه استعمالول دا ټیک تو او چې یو سړی لرې وي یخ ته د مخاطب صیغه استعمالول دا بالکل خلاف ادب چار دو. په دا باندې یو دا سوال هم پیدا کیږي چې
بیا توس په لمونځه کې دغه وایي چې السلام علیک ایها النبی په دا کې خو نبی علیه صلوات وسلام ته خطاب دی. نو میږ ورته وایي چې میږ چې السلام علیک ایها النبی دغه وایي دا میږ نبی علیه صلوات وسلام ته خطاب نه کی بلکې په عرش باندې چې الله تعالی نبی علیه صلوات وسلام ته کوم خطاب کړی و میږ دې الله تعالی هغه خطاب نقل کوي. نو خطاب کړل د ځون ته خبره ده او د الله تعالی خطاب نقل کول دا یو ځون ته خبره ده. او داسې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي یا ایها المزمل یا ایها المدثر یا ایها النبی. دا الله تعالی هم فرمایلی دي او میږ هم بیانوي. قرآن کریم چې کله تلاوت کی دا میږ هم بیانوي. نو په دا کې فرق څه دی؟ فرق په دا کې دا دی چې میږ نبی علیه صلوات وسلام ته دغه الفاظ سره خطاب نه کی بلکې الله تعالی چې کوم الفاظ سره نبی علیه صلوات وسلام ته خطاب کړی دی میږ دې الله تعالی هغه خطاب نقل کوي. نو یو دی خطاب کړل او یو دی خطاب نقل کول په دا کې د ځمکې او د اسمون فرق دی. او دا میږ خطاب نه کی بلکې خطاب نقل کوي. په دا باندې دلیل څه شی دی؟ الله جل جلاله په عرش باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خطاب کړی و السلام علیک ایها النبی. او کله چې د الله نبی عرش نه فرش ته روغی بیا د په لمونځه کې هم دغه الفاظ استعمالول السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. نو د الله تعالی د نبی علیه الصلوۃ والسلام خطاب بل نبی ته نه و چې بل نبی مخ ته ورته نوستوي او داس ورته ویلي و چې السلام علیک ایها النبی بلکې نبی نه و خو نبی علیه الصلوۃ والسلام دلته یو نبی ته خطاب نه دی کړی خو چې په عرش باندې کوم خطاب دته شوی و د الله نبی هغه خطاب نقل کوي. او داسې صحابه کرام هم دغه الفاظ ویلل او د یغه نه میږ هم په منځ کې دغه الفاظ وی. نو دغه دا مطلب دی چې کوم خطاب الله تعالی نبی علیه الصلوۃ والسلام ته کړو میږ هغه خطاب نقل کوي خو براه راست نبی علیه الصلوۃ والسلام ته میږ خطاب نه کوي. نو خطاب نقل کول دا ځون ته شی دی او چاته خطاب کړل دا بالکل ځون ته شی دی. نو که چیرته یو سړی په اذونه نه مخته الصلوۃ والسلام علیک یا رسول الله وی او دا وګڼي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام براه راست وروي دا بالکل خلاف ادب چاردو. او که چیرته میږ په لمونځه کې دا وایي چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته او دا وګڼي چې مطلب دا میږ نبی علیه الصلوۃ والسلام ته خطاب نه کی بلکې د الله تعالی خطاب میږ نقل کوي. نو دا بالکل ادب دی په دا کې خلاف ادب چر نشته. نو دیوبند دا د ادب ول دي خلاف ادب ول نه دي. الله تعالی د میږ توسه د ادب ول جوړ کو او الله د میږ توسه په صحیح طریقه سره د لمانځه کړل توفیق ورنه.